وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو دغه نوي جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم په حوالې سره منعقد دی محترمو دلته سټیج باندې لوی ګڼ شمېر لوی علماء کرام تشریف فرما دي انشاءاللہ العزیز اصل تفصیلی بیانات به تاسو ته هغوی کوي زه د وخت په مناسبت سره په خپل عنوان باندې څو معروضات گزارشات عرض کوم انشاءالله محترمو خپل بچي دینداره جوړ کړئ بچي دنیادار مه جوړوئ ګورئ بچي دنیادار جوړول دا هیڅ د کمال خبره نه ده د رزق وعده الله رب ذوالجلال اخیستې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تاسو په خپل علاقه کې خواهشات وګورئ معلومات وکړئ د چا نه تپوس وکړئ انشاءالله یو داسې ځای به بیا نه موځئ چې هلته یو سپي ته رزق نه وي میلاو شوی هلته یو پیشو مږي منګک ته رزق نه وي میلاو شوی او هغه د لوږې د وجې نه مړ وي کله چې رب ذوالجلال دغه ځناورو ته رزق ورکوي حیواناتو ته رزق ورکوي بیا سوچ وکړه ستا بچی که دینداره جوړ شي ستا د بچي تعلق که د رب ذوالجلال سره ښایسته شي ستا د بچي سینه که د قرآن په رڼا سره منوره او روښانه شي بیا ستا بچي ته به الله رزق نه ورکوي خامخا به یې ورته ورکوي د عزت روزي به ورته ورکوي ویرزقه من حیث لا یحتسب د هغه ځایګي نه به ورته رزق ورکوي د کوم ځای نه چې د ده په وهم او ګمان کې هم نه راځي دې وجې نه محترمو خپل بچي دینداره جوړ کړئ رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته خبرداری راکړی دی تنبیه راکړې ده وارنینګ یې راکړی دی یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره او انسانانو ډېره لویه تباهي درپسې راروانه ده ډېر لوی هلاکت او بربادي درپسې راروانه ده ویښ شئ بیدار شئ دا خپل ځانونه هم د هغه تباهي او هلاکت نه بچ کړئ د خپل اهل و عیال هم بچ کړئ زه بلوچستان ته تللی وم هلته پروګرامات جلسې وو یو ځای کې لوی اجتماع و ختم بخاري مانا مخکې یو شیخ صاحب و ده بیان کوو ده به د خپل بیان کې د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله ویل هغه مفتي صاحب خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی دی اربپتی دی یو بچي باندې تعلیم کوو سکول کالج یونیورسټي اعلی تعلیم دپاره بهر ملک ته ولېږو ویل ډېره مو د بس کله چې هغه بچي ډګري واغوستله خپل کلي وطن ته واپس راتلو ولې پلاره ورته په استقبال باندې په خوراکونو باندې په نورو مختلفو انتظاماتو باندې 10 کروڑ روپۍ په یوه ورځ باندې لګولې وې هغه شیخ صاحب حواله ورکوله ویل هغه مفتي صاحب لیکي دغه بچی چې د اسلام آباد ایرپورټ نه په ګاډي کې راتلو ول دې پلار ته په لاره کې وایي ورته بابا ډېر لوی ظلم دی ورسره وکړو هغه ورته وایي بچی ما تا سره څه ظلم کوی دی ما خو به تا تعلیم حاصل کړو ما به تا پیسه ولګوله بچي نن تا ډګري واغوستله خپل کلي ته وطن ته واپس راځي ته یې ظلم دی ورسره وکړو هغه پلار ته نه وګته دغه بدقسمته بچي په دې وخت کې ځنکدن شروع دی هغه ته نه وګته دغه بچي د دومره لوی سفر او مشقت نه بس به واپس کور ته مو ورسېږي د ده د ژوند او زندګۍ هغه ورځ نن په لاره باندې ماښام کېدونکې ده هغه بچي به د ځنکدن کې د خپل پلار ته دغسې رامخ راتاو کړو ورته وایي بابا ټول عمر دې په دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب را ونښودو آخرت دې را ونښودو زه اوس دلته روان یم بابا لږ ساعت بعد به قبر ته ورځم زه به د قبر فرشتو ته څه جواب ورکړم ویل هغه بچي خپل پلار ته د ځنکدن په وخت کې اخرني الفاظ ته وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو رب العزت وفات شو محترمو دې خپل بچو ته دین ور وښایي مونږ دا درته نه وایو چې تاسو بچو تعلیم مه کوئ مونږ دا درته نه وایو چې تاسو سکول کالج مه وایئ
مونږ دا درته نه وایو چې تاسو خپل بچي ډاکټران انجینران نه جوړوئ تر اوسه پورې به د یو عالم نه تاسو دا نه یې اورېدلي هغه درته ضرور وایو دا بچی دینداره جوړ کړه دې بچي ته دومره احساس ضرور ورکړه دې بچي ته مسلمان دی او یو مسلمان ده د الله د حکم لپاره دا ټوله دنیا قربانوي لیکن د دنیا لپاره به د الله حکم نه قربانوي بچی ته مسلمان دی او یو مسلمان ده الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو سنت لپاره دا ټوله دنیا قربانوي لیکن د دنیا لپاره الله د پیغمبر سنت نه قربانوي کم از کم خپل بچي ته دومره احساس ضرور ورکړه چې ستا بچی زما ته هغه مسلمان نه وي چې دا د معمولي دنیا لپاره ډېره 100,000 روپیو تنخواه نوکرۍ لپاره الله د پیغمبر سنت ذبح کوي کوم چې ستا بچی زما ته هغه مسلمان نه وي چې دی د معمولي دنیا لپاره دین پریږدي اسلام پریږدي دین ته خیرباد وایي اسلام ته خیرباد وایي کم از کم د خپل بچي د ټول دنیا لپاره د هغه د لوی آخرت مه بربادوه د رزق وعده الله رب الجلال اخیستې ده د کوم څیز ذمه چې الله اخیستې ده د هغه څیز لپاره د خپل بچي د لوی آخرت مه بربادوه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د نیمې دنیا نه به زیات باندې حکمران و ملنګ او درویش سړی و کله چې وفات کېږي د مدینې منورې یو ډېر مالداره سړی دی ورته امیر المؤمنین دنیا نه زه بچو ته هېڅ پرې نه ښودل هغه ورته وایي حلال ما سره څه ونه چې بچو ته پرېږدم او په حرامو مې خپلو د خپلو بچو آخرت نه شو بربادولی دی بیا ورته وایي امیر المؤمنین که خوښلي وي زه به خپل مال نه څه حصه ستا بچو ته ورکړم چې ستا بچي مې ژوند او زندګي تېره کړي مونږ تاسو کتلي وي که نه زمون خلکو سره د خپل بچو د آخرت فکر نه وي د خپل آخرت نه وي ورسره فکر د سره غټ غم دا وي زه چې مړ سم زما بچی به خوري څه زما بچی به ژوند او زندګي څه کې تېروي زما بچی به وخت څنګه تېروي بابا د دې ذمه الله اخیستې ده د دې ذمه ستا په ذمه باندې ډېرې لګېدلې کوم څه چې ستا په ذمه باندې لګېدلی دی تر هغه فکر وکړه زه کله سوچ کوم دغه بچی چې مونږ د دغه دنیا معمولي تکلیف نشو برداشت کولی کله په دغه بچی باندې درد راشي بیماري راشي ډاکټر ته وړو هسپتال ته وړو پیسه ورباندې لګوو که پیسه نه یې قرضه ورته اخلو لیکن تاسو کله سوچ کړی دی ستا دغه بچي که دلته رب ونه پېژانده د رب سره تعلق جوړ نه شولو په دغسې حالت کې خدا نخواسته دی رخصت شولو بیا سوچ دې کړی دی ستا دغه بچی چې دلته تا د سر درد نشو برداشت کولی هلته دا د جهنم په اور کې سوځېږي بیا به دا څنګه برداشت کړي عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ورته ویل دې زوج نشته دی امیر المؤمنین ولې نشته دی هغه ورته ما خپل بچي ته ما خپلو بچو ته د رب دربار ورښولی دی ما د خپلو بچو تعلق او رابطه د خپل رب سره برابر کړې ده که زما بچي زما نه وروسته بېکار وو زما د رب دربار یې پرې نښودلو زما د رب سره یې تعلق کټ نه کړلو زما د رب سره یې رابطه کمزوري نه کړله ده بیا زما رب ډېر خیرتي ذات دی انشاءالله زما بچي به نه صحیح کوي لیکن که زما بچو زما نه وروسته زما د رب دربار پرېښودلو زما د رب سره یې رابطه کټ نه کړله زما د رب سره یې تعلق کمزوري نه کړلو زما بچي زما نه وروسته بے زمان رسا زمان بچی رب دیدلو زمان رب سر تعلق کمزور اکللو بے زمان بچی ندی ماتے پروان اشتر خبل کار بکی مستقبل اخوضل دا عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ دیو یو بچی پر استرخان روزانہ لکونه ملوانو زرکی دا او دا چاچه ورد خبر کرل دا غا بچو دا مدینی منوری کسو کی سوال کو خیرات بندو بچه به دینداره جوړه وکړي انشاءالله ټول ووایي انشاءالله او دویم نمبر محترم تاسو ټول مسلمانان یو الحمدلله لیکن دې معاشره کې تاسو غور کړی دی نن 98% مسلمانان په قرآن نه پوهېږي د الفاظ نه ورځي د الفاظو ادایګي نشي کولی د ترجمه مطلب نه ورځي او صرف دا نه چې نه پوهېږي
یقین وکړه مسلمان ضرورت نه محسوسوي زه د رب بله کتاب باندې ځان پوره کړم زه د رب دغه کتاب سره ځان اشنا کړم بلکې نن مسلمان سره د الله دغه کتاب دپاره وخت نشته وي نن مسلمان د دنیا دپاره وخت لري د انګریزي د کتاب د زده کړې دپاره وخت لري لیکن د ده سره د الله دغه کتاب دپاره وخت نشته دی یعنې نن مسلمان د الله دغه کتاب ته د انګریزي د کتاب عمره د موبایل عمره اهمیت او حیثیت ورکولو ته نه دی تیار تاسو به غور کړئ زموږ دا معاشره کې اکثریت دا حالت دی میاشتې تېرې چې زموږ سترګې د قرآن سره مخامخ نه شي مونږ چې د شپې زملو موبایل راسره وي سهار د پاسې موبایل راسره وي تاسو کله سوچ کړی دی الله دغه کتاب د هر ورځ راته په زبان حال سره فریاد کوي وایي مسلمانه زه خو رب ستا د کامیابۍ دپاره ستا د فلاح او نجات دپاره رالیږلی یم لږ وخت ما ته مو راکړه د خپلې سترګې لږ ما سره مخامخ کړه تا زه خپل ژوند او زندګۍ نه وویستلم تا زه خپل دل او دماغ نه وویستلم تا زه خپل عدالت او قانون نه بهر کړلم تا زه خپلې جرګې نه بهر کړلم مسلمان ګوره قرآن نه په هره ورځ په زبان حال سره دغه فریاد کوي خو کاش مسلمان کولی زړه غوږونه دې کلاو شي د قرآن د فریاد په کله باندې دې وجې نه تاسو ټولو ته درخواست کوو بېګا شپې ته راروانې شپې ته چې کله ویده کېږي دا بجلي بنده کوي بیا لږ ساعت دپاره له ځان سره ضرور حساب وکړئ حدیث کې راځي تاسو د خپل ځان سره حساب وکړئ مخکې له دې نه چې ستاسو سره حساب وشي د خپل ضمیر ته لږ ساعت دپاره مخاطب شه دی مخاطب کا ورته ووایه ژوند او زندګۍ اکثر حصه درنه تېره شوله تر اوسه پورې ستا ژبه د قرآن سره ناشنا ده ستا زړه د قرآن سره ناشنا دي ستا دماغ د قرآن سره ناشنا دي درته ووایه که ته په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شولې تباه به شئ برباد به شئ هلاک به شئ درته ووایه ته که په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شولې بیا په دا قبر کې به درته ستاسو ته څه جواب ورکړي درته ووایه که ته په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شولې بیا د قیامت په ورځ د رب دربار ته چې ورشې څه به ورته وایم رب جلاله ژوند تاله کړی و زندګي تاله کړې وه ستا د لاسې نعمتونه مې استعمالول لیکن زما سره ستا د کتاب دپاره مخ رهې بیا به څه حالت وي کله چې دا کتاب زموږ ستا خلاف د رب دربار ته راشي جګړه کوي بلکې رب ته پیغمبر راشي وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله زما دې قوم دا قرآن پرېښودی و دی شاته مېښودلی و د دې انګریزۍ د کتاب عمره د موبایل عمره اهمیت او حیثیت ته ورکوي مسلمان پوره سوچ وکړي زما ستا په تباهۍ او هلاکت کې څه شي الحمدلله د تباهۍ او هلاکت نه بچ کې امین ووایي محترم امین ووایي که نه ټول ووایي امین مرګ نه مخکې د سره خامخا ځان اشنا کړي ورنه خو تباهي د بربادي د هلاکت دی بېګا ته چې دغه سوچ وکړي د سهار ته راشه الله موږ تاسو ته مخلص علما قاریانو مدرسې راکړي دي سهار ته که رالې د دوی دروازې به درته ګلاب وي بېګا ته که رالې د دوی دروازې به درته ګلاب وي دا به ورته نه بندېږي انشاءالله ورته راشه له مولانا صاحب ما خو بېګا ځان سره سوچ کړی دی ژوند او زندګي اکثري زمانه تېره شوله پته نه لګي نورو به څومره باقي وي زه تر اوسه پورې د قرآن سره ناشنا یم ځکه په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شم خو تباه به شم مولوي صاحب ما بېګا له ځان سره فیصله کړې ده زه به د دې کتاب سره ځان اشنا کوم که هر څه کېږي ما ته د قرآن شروع دا به کوي انشاءالله ټول ووایي انشاءالله شیطان به درته وایي ما وخت نه تېر دی اوس به ته څنګه قرآن زده کړې ورته نه خامخا به یې زده کوم انشاءالله دا چې شروع کړو نه دي شو زده کولی الله به بیا دې محنت کوي الله به درته دوه اجر درکوي انشاءالله او دا چې شروع کې لګیا وي وفات یې وکړله دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شولې تا نه وي زده کړو انشاءالله د قیامت په ورځ به د حافظانو په صف کې به دې الله راپاسوي انشاءالله دا به کوي انشاءالله دلته یو خو هغه مدرسو ولا ناستې علما طلبه چې د هغوی ژوند او زندګي د قرآن سره ده هغه زنده‌باد دي هغه خوش قسمته دي هغه خلک هغه مبارک دي لیکن زموږ هغه وروڼه چې دلته ناست دي او میاشتو سترګې د قرآن سره کله نه مخامخ کېږي هغوی ما سره یو وعده خو وکړئ ګورئ
اصلي رجال د ژوند مو دنیا ته ورکړی دی الله څومره نعمتونه استعمال اوس هم کړی دی زمونږ طالبۍ وخت و ما ته یو چا کیسه کوله زمونږ کلي کې یو خان دی بیمار شوی و دا پړپوس ورته مونږ وایو دی خراب شوی و هغه وخت کې کوم یورپي ملک ته ویوړو اسپتال کې داخل کو هغه زمانه کې 15 کروڑ روپۍ ورنه جمع کړې ورته وې ورکه چېرته اسکرېټ وشو حادثه وشوله یو څوک یې زخمي حالت کې راوړو وفات شو وارثانو اجازت کړو مونږ به راغه نه وباسو د کېدو ولګو مریدان زمونږ ته اوس الله تعالی مفت راکړي دي سیره کړي ای زمونږ سره د الله د کتاب لپاره وخت نشته دی نن یو واده خو ما سره ضرور وکړي په 24 ګنټو کې زیات کې نه کم از کم نیمه ګنټه خو به قرآن ته روزانه ورکوي که نه انشاءالله دا زما سره څوک چې واده کوي د یو لاس سره اوچت کوي پوره د یو لاس سره اوچت کوي خپل قرآن ته وخت ورکړي خپل بچه قرآن ته وقف کړي شیخ الاسلام مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب دغه برکاتو ملایکو لیکلي دي په بچه باندې اول قرآن زده کړه دا په دا باندې د بچي حق دی تر څو چې ستا بچه قرآن نه دی زده کړی د هغه وخته پورې دې بل هېڅ قسمه سبق مه وایه اول په بچه باندې خامخا قرآن زده کړه دا به کوو که نه انشاءالله او درېیم نمبر محترمو خپل مدرسې علما مه کمزوري کوئ یو خیبه تاسو ته پته وي زمونږ او ستاسو دین مظلومه دی زمونږ او ستاسو قرآن لوارثه دی تاسو دې بازارونو ته لږ ورشئ دلته یو څوک د خوراک بسیس کې لږ ملاوټ وکړي دلته یو جعلي حکیم او ډاکټر راشي تاسو کتلي پولیس راشي لاسونو کې کړۍ واچوي جیل ته وځي ورته وایي تا خلکو د صحت سره لوبې کوي او یقینا کېدل پکار دی روسي لیکن تاسو کله خبر کړی دی په دې زمونږ په دې معاشره کې دلته خلک زمونږ د دین سره لوبې کوي دلته خلک زمونږ د عقیدې سره لوبې کوي دلته خلک زمونږ د قرآن سره لوبې کوي یقین وکړه هغې څوک تپوس کوونکی نشته دی ولې نشته دی ځکه دلته زمونږ دین راوارثه دی قرآن هم راوارثه دی ګیره پګړۍ مظلومه ده شاعر الله مظلوم دی مدرسه جماعت مظلوم دی ختم نبوت مظلوم دی ناموس رسالت مظلوم دی دلته خو ختم نبوت غونته کې اساسي مسله بنیادی مسله زما استاد حکمران طبقې د بنسلي ابتدان طبقې په سمجھ کې تر هغه وخته پورې راغله تر څو چې 30-40 هزار ځوانانو قربانۍ نه وي ورکړې شهادتونه نه وي ورکړې دنیا هم یادې نه وي کړلې شوې بچې نه وي یتیمان شوې دلته د ناموس رسالت غونډه کې نازک مسله زما استاد جج او د قاضي په سمجھ کې تر هغه وخته پورې نه راغله تر څو چې غازي خالد فیصل غونډه کې ځوانان پورته شوي وو په دغه عدالتونو کې هغه له ګستاخانو سرونه نه وي اغوڅولي دلته ای اوس تاسو ګورئ په دا معاشره کې دلته د سوشل میډیا په ذریعې سره زموږ ستاسو د مسلمانانو ذهنونو ته خلک د شکوک و شبهات و زهر وردننه کوي جراثیم وردننه کوي وایرس وردننه کوي چې هغه زموږ د ستاسو د تباهۍ او د هلاکت او بربادۍ ذریعې ګرځېږي تاسو به کتلي وو زمونږ په دا خیبر پښتونخوا کې د منیر شاکر په نوم باندې یو سړی پورته شوی د تراویحو د انکار نه شروع کړې وه نن هغه سړی د رسول الله د احادیثو او رسالت په انکار باندې ودرېد دې تېرو ورځو کې د بي بي سي یوه انټرویو کړې ده په د فیسبوک باندې شته دی مونږ هم ځان سره محفوظ کړې ده هغوی ورنه تپوس کوي دی جواب ورکوي ورته وایي دې وخت کې امت کې اختلاف ولې دی وایي د هغې وجه روایات دي احادیث دي یہ امت کے اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث و وجہ دے نعوذ باللہ ولی دا حدیث و وجہ دے دیو تے زکا پر یہ حدیثوں کی مجوس دنیا ملاوٹ کرے دے چوس من تدا پتہ نہیں گی پر یہ کہ نبی علیہ السلام حدیث کے اندے پر یہ کہ مجوس ملاوٹ کے اندے اگر دعا دادا سمر حدیثوں کی کتابوں میں چلی دا مجوس لے لی پر یہ لکن کے مجوس نے اگر ظالم ہوئی اگر قرآن نبی علیہ السلام پخبنے لے امت کے اگر کرے احادیث دوسرے کال روستے لکھلے شوی دی دا ایرانیانو لکھلے دی دا مجوسو لکھلے دی پری کی دمرا ملاوٹ کرے دی چوس پری کی اصلی و نقلی پتہ نہ لگی گی اگر دا حدیث قابل اعتبار نبی رسول اللہ پر حدیث اللہ نے اعتبار نشی کیا دی عجیب خبر دادا قرآن من پوری محفوظ لہو رسلو احادیثو کی گڑ وروش بابا کما خلقو چې مونږ ته حدیث را رسولي ده خلکو قرآن هم را رسولی دی
کوم علماء راویانو چې حدیث رسولي دي اته علماء راویانو موږ پر قرآن رسولي دي کله وی دا رسولي شو احادیث قابل اعتبار نه وي بیا دا وی دا رسولي شو قرآن څنګه قابل اعتبار کېږي شي کوي احادیثو کې ګډوډ کړي وي ګډوډواله کړي وي بیا څنګه دې تاسو کې شي چې وی په قرآن کې ګډوډ نه کړي رسول الله قرآن کې صحیح رسولي دي وإنه كانوا الذي القرآن له حفاظت زمخ الله استلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما أبي زلنا زلنا بوسلوبا دا آيات تكشال رسول الله دي آيات رسول الله جبريل بتاعنا دي لبنا دي دي ويدا آيات تبخبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نولد دي دا يا رسول الله دي دا آيات أقرأ لنا علماء رسول الله دي كما علماء ربيانو شيء هذا زمن كل حديث رسول الله دي كأوي أحاديث كي قلب الكلام اگر حدیث راویانو علماء ته مجوس وي بأت مجوس در آیات من رسول الله اگر راویانو علماء در آیات من رسول الله سګرن دي کې شي چاوي دي پایتونه کې په حدیثو کې خو ګل وي کوي د تاسو ګارانټي سره چاوي دي اگر آیات ځان نه جوړ کړي نو څه بدل او چلو من هو عقيده ده ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون القرآن له حفاظت زم الله استلا دا علماء ناستی قرآن سے تبیلے کی هو اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن صرف الفاظ دلوي قرآن صرف معنى دلوي قرآن احاديث الفاظ اور معنی مجموعی تبیلے کی قرآن الفاظ دی احادیث داغی بانا دا رب دی حفاظت زمو آرسلا بیتوی الفاظ زمون پر محفوظ رب رسول ومعنى کی گرب رسول ومعنى زبی رسول حق لگا جو قرآن محفوظ رہے الفاظ محفوظ لگا معنى احادیث معنى گرب رسول محفوظ راول نه شي به سره تاسو حق لرم د حفاظت د ذمہ چلته راړه رب د حفاظت ذمہ واستلی ور قرآن د الفاظو ده معنی د مجموعي ده هغه حفاظت ذمہ هغه دې تقاضا کوي چې قرآن او احادیث دواړه زموږ په محفوظ رسېدلي او یقین وکړه دا سره دا زمون استاسو د دین په متواترات باندې حمله د دې په صورت نه مانی حوض کوثر نه مانی شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مانی د قبر ژوند او زندگی نه مانی د حوض د معراج نه مانی د معجزات نه مانی د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مانی د اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مانی تقریبا 40-50 پورې متواترات دي چې ورته لګي د هغه صرف انکار نه کوي چې عقل په بنیاد باندې څه ټول استهزاء کوي د وخت د تیر ورځو کې دو درې کلیپونو کې خبره کول کوي بجاره کوي وې سوال له سوکاله به قرآن څوک په بیا له سوکاله به قرآن څوک نه دی شي اځي که زه تاسو وایم چې بیا له سوکاله به قرآن څوک نه دی شي بیا له سوکاله به قرآن څنګه دی ویل کړي دیو کې ټول دنیا مولان په قرآن نه پیږي څوک نه بیانوي صرف پر دیار له سوکالو کې یو ځم قرآن پوهیږم زه بیانوم معنا له بنو څوک پوهیږي دی بیانوي تاسو به ومنئ وایي که د ژوند منئ تاسو ما ته تر وخت مریض علاج سے دماغ علاج دی وکړه یقین وکړه دغه سره د وخت مریض دی د دماغ علاج ورته پکار دی دیارلس سوه کاله په قرآن څوک نه دي پوه شوي بابا تاسو د قرآن تواتر ختم کړو تاسو زما د دین بنیاد وسره ځکه د صفت خو تواتر هغه تواتر تا ختم کړو دیارلس سوه کاله په قرآن څوک نه دي پوه شوي بیا څه ته پوښتنه دیارلس سوه کاله چې په قرآن څوک نه دي پوه شوي تر کوم طرف پوه شوي پته نوي وحي راسي او د انکار حدیث په نوم د وخت په روز باندې مسلمانانو یاد ساتي څنګه حدیث منکر کافر دی څنګه قرآن منکر کافر دی دغه حدیث منکر کافر دی څنګه چې قرآن منکر مسلمان نشي کېدلی دغه حدیث منکر مسلمان نشي کېدلی څنګه ایمان لپاره په قرآن باندې عقیده لرل ضروري دي دغه ایمان لپاره په حدیث باندې عقیده لرل ضروري دي څنګه قرآن منکر کافر دی دغه حدیث منکر کافر دی یاد وساته څنګه حدیث نه لري دا کلم قرآن نشي ویلی څنګه حدیث نو لري د ژوند او زندگی په قرآن باندې عمل نشي کولی زه شاید تاسو زما په خبره پوه نه شئ زه تاسو نه تپوس کوم تاسو مونځ کوئ جواب را سره ملګری کې مونځ کوئ تاسو د ورځې څو ټیمه مونځ کوئ
پنځه ټیمه مونځ کوو دا علما ناست دي تاسو دا قرآن اوچت کوئ په دې کې د مونځ حکم سره اقیموا الصلاة تاسو مونځ قایب کوئ لیکن دې قرآن کې د پنځو مونځونو ذکر نشته دی د اوقاتو تفصیلات قرآن کې نشته دی د رکعتونو په قرآن کې نشته دی اذان اقامت په قرآن کې نشته دی دا د مونځ شکل صورت کیفیت حیات په قرآن کې نشته دی دا قرآن اوچتګه دې کې د زکات حکم شته دی د زکات تفصیل نشته دی دا قرآن اوچتګه په دې کې د حج حکم شته دی د حج تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچتګه په دې کې هغه د روژې حکم شته دی د روژې تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچتګه په دې کې د سود حکم شته دی په دې کې د سود تفصیلات نشته دی دا ټول تفصیلات احادیثو کې ذکر شوي دي ورته یو سړی احادیث نه وایي دا خو زموږ یو ستاسو د دین بنیاد وي صلوات صفت دیو جن څوک چې حدیث نه مانی د قرآن نشي برابر د قرآن ژوند نشته تیر روزه کې نه بل روزه کې د چې راپورته شو دا تراویح نه انکار وکړو یاره تراویح ما ورته الحمدلله هغه وخت کې جواب ورکړو دی دوکې ورکوله ویاره تاسو وایي السنة ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم سنت هغه دی چې نبی علیه السلام ته همیشواله مداومت کړی بل طرف ته تاسو وایي تراویح نبی علیه السلام درې شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي نو مواظبت د کوم ځای نه راغلی سنت نه شي خو هم نفل لمونځ دی نو ما ورته جواب ورکړو ما ورته اول خو دا خبره هم غلطه کې مونږ دا خو نه دي ویلي چې نبي علیه السلام درې شپونه او بیا نه دي کړي درې شپې په جماعت کړي دي د دې نه علاوه د ترجیح دی بیا په جماعت سلسله پرېښودله هغه یې ځان له کړي دي سنن الکبرا د بیهقي اوچت کړه روایت د ابن عباس رضی الله عنهما موجود دی د نورو صحابو نه روایت موجود دی بغیر د جماعت نه نبي علیه السلام کړي نه دي پرېښي نبي علیه السلام دنیا نه تشریف یووړو ابوبکر صدیق دور د فتنو خلاف په جهادونو کې تېر شو عمر فاروق د بریالي عمر فاروق صحابه د نبی علیه السلام مزاج شران صحابي د فرضیت یې ختمه شوې وه صحابه په 20 رکعت باندې راجمع کړله با جماعت سلسلې باندې راجمع کړله صحابه کرامو انکار نه دی کړی چا اختلاف نه دی کړی اجماع د صحابه کرامو راغله هغې نه وروسته عثماني خلیفه بوتللې علي المرتضی ته بوتللې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته بوتللې څلور مذاهب اجماع وکړله هغې نه وروسته څوارلس سوه کاله د مسلمانانو تعامل ورته حاصل و بنیاد د دین سنتیت نه انکار کوي او دا سنت تعریف هم لږ پوره ووایه السنة ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم دا خو صرف د سنت تعریف نه دی د سنت تعریف پوره وکړه السنة ما واظب علیه النبي صلی الله علیه الخلفاء سنت هغه دي هغې نبي علیه السلام همیشه عمل کړی یا ابوبکر کړی یا عمر کړی وي یا عثمان کړی وي یا علي کړی رضي الله عنهم اجمعین ته نشي یو په لاره ولې راغلې ته د روافضو په لاره ولې راغلې د صحابه کرامو سره دښمني کې تعریفات هم نیمګړي کې بهرحال د صدې د دې ملګری وو ما سره د چا په ځای رابطه وکړه ما ته ویل زه تیاروم ته ورسره کېږي ما ورته ویل زه خو د خدای نه په اسمان غواړم که ته ورسره په ځمکه تیار کړي په خدای شکریه ولې ادا کړه ما ته دی وویل طرفه وایي که مې تیار نه کړو 10 لکه روپۍ جرم نه درته درکړم ما ورته ویل بسم الله وکړه ټرای وکړه دا به زما وایي ساده تلیږو دغه دا به ما ته رالیږو نیمه ګنټه د ما سره خبرې شوي دي یو ځای کې ما ته وایي زمونږ په دا پیج باندې شرې مونږ ټول یو ځای کړي دي ما ته وایي یو ځای کې وایي زه چې تا سره مناظر کوم ته به ما ته حدیث پیش کړو حدیث در سره زه منم نه ما ته وایي ته به ما سره حدیث پیش کړو حدیث در سره زه منم نه ما ورته ویل منکر حدیث منکر قرآن زه هم دلته غواړم چې ته ما سره یو ځل مخامخ شي دا به درې زه به مخامخ وښیم په انشاءالله په دا سکرین باندې نیمه ګنټې لپاره به زما سره مخامخ شه قوم ته به موږ څه حقیقت بیا ور وښیو انشاءالله ته چې احادیث نه منې ته قرآن بیا څنګه منې ځکه د قرآن منلو دپاره د دې بنیاد احادیث دي ته چې احادیث نه منې په رب کعبه قسم په سل کالو کې ته کله قرآن نه شي بدلی دا یې درېیمه روژه ده روانه ده درېیمه زه څو ګړې بیا سړې ته ولاړم هلته مې کلاب اجتماعاتو کې ویله ما ویل دا د دویم کال روان دی دلته زما یو قرضدار اوسېږي نو خو یې راسره هغه سړی کښېنو نو یې هغه 10 لکه روپۍ راکړې نو ما ویل که د چا ورسره رابطې هلته مې کلاب اجتماعاتو کې ویلي نو ما هغه زما اواز وغږ ورته ور ورسوي چې زه خپل 10 لکه روپۍ غواړم بهرحال محترمو معرض کوو دا فتنه ده د دې فتنې نه ځان وساتئ دې وخت کې مونږ یې دا څیزونه راجمع کړل
زموږ ستاسو په وطن او ملک کې ورسې مدرسې شته د دولتدارانې شته چې عالم اسلام ورته رجوع کوي، عالم اسلام ورباندې اعتماد کوي. بنوري ته غونډه کې مدرسې شته دي، د علوم حقایق په مدرسې شته دي. دا سيزونه کلیپونه مو راځم کړو هغه مدرسو ته مو ورولېږم. مونږ ورته یو کس دا قسمه خبرې کوي زمونږ ته فقهي کې راغلی حکم شریع څه دی، شریع حکم څه دی. شریع پنځوستو پورې فتوې مونږ ته راغلي د مختلف مکاتب فکر ما سره محفوظ دي. امید د رسول ذکر پرسي دې میډیا ته مونږ ورکړو ان شاء الله. هغه ټول لیکلي دي وایي دا سړی زنديق دی، دا مرتد دی، دا کافر دی، د اسلام نه خارج شوی دی. د ده بیانونه اورېدل، د ده درسونه اورېدل، د دې ترویج کول، هغه شعر کول او اورېدل دا ناجایز دي. د ده سره څه قسمه تعلقات ساتل ناجایز دي. په مسلمانانو باندې لازم دي چې د فکري نظام وساتي. ځان به دې ساتو که نه انشاءالله؟ لږ په زور ووایي ساتو که انشاءالله؟ ځان به دې ساتو که هیرو به دې جوړو؟ الله تعالی دې معافي وکړي زموږ دا دجال چې راشي مونږ به څه کوو. زموږ ځوانان هغه وایي یا رب قرآن به حق مولا نر مولا به صرف دلته یو دی نور مونږ حق پټ کړی دی. بهر ملکونو کې زموږ پښتانه د ایمان مزدورۍ ته تللي دي، اکثریت حالات هم دغسې دې ځل لږ شکر پاڅېدل د دې مونځ او روژې نه هم راته منکر شو چې د دې ملایانو په دغه تبلیغ کې اچولي د دین غلط تشریح درڅرګ کړې ده. مونږ سره به هغه مخامخ کېږي ده په د ټوله شپو سره شیطانان مشغول شي. هر سهار د هغې ورننه خبره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک د هغه تذکره په دومره بولډي الفاظو سره په دومره مردار الفاظو سره کوي. یقین وکړئ مسلمان زمین نشي برداشت کولی چې دغه مردار خولې نه د الفاظ وکړي. او د الله نه سوا د بل هیڅ چا کار نبي ولي هر قسمه محبت ورسره جایز نه دی. الله نه سوا د بل چا سره چاہے نبي ولي نه وي هغه هیڅ قسمه تعریف جایز نه وي. مولایانو ټول مبارک شرک کې تېر کړو. اوس به د تېرو ورځو کې وایي دا څلوېښتو کې به یو روپۍ ورکوي، په سلو کې به دوه نیمې وایي دا د مولایانو ایجاد دی، د قرآن کې نشته دی. د مونځ نه سړي انکار وکړو غزالي وایي د مونځ نه دا نه دی مراد، د مونځ نه خو نظام مراد دی، نظام اطاعت مراد دی. روح پر مخکې روان دی. دا هغه ګستاخ خبرې به ته وګورې هغه ستا د کلمې د منکر دی، هغه ستا په اذان پسې ټولې کوي، هغه ستا په لمونځ پسې استهزا کوي، هغه ستا په دعا پسې استهزا کوي. تقریبا یو څیز د هغه نه پاتې وشو چې هغه ظالم به هغه پسې ټولې استهزا نه کوي. نو مونږ به ځان بچ کوو که نه انشاءالله؟ په کوم پیج درته د بیان او درس راشي د پیج هم بلاک هغه ما وله خوندونه ما سیلوه. مونږ خلک خیر دی وابې وکړو چې څه ویل سي. مونږ خو خدای عقل راکړی و خبرت پیژنو بابا تعالی د خپل اولاد څه مسایل نه درسي تر خبر تمیز نشي کولی. دلته ستا د عقیدې هغه ناسک نه ځي هغه دلته چېرې تباه کړي دي. ځان ورنه وساته. یقین وکړه دلته زموږ یو مسلمان دی چې باید مونږ سره پنځه ټیمه لمونځ هم کوي. د مسلمان مور په دې کې لوی شوی وي، دی خپل ځان ته مسلمان وایي، ماسخوتن چې وایي بسته رسم وي. په دا فیسبوک باندې دغسې مرتدین او ملعونین راوړي هغه عقیدې تاړونه یې ګډوډ شي. په دغه حالت کې د دنیا نه روان شي مړ شي. سره دا علما ناستي، سره د دې نه چې پنځه ټیمه لمونځ یې کوو، سره د دې نه چې ځان ته مسلمان وایو. د مسلمان یې مور په دې کې لوی شوی و، لیکن د عقیدې هغه تارونه دغسې مرتدین ورنه ګډوډ کړي وو. د ټول عمر دپاره دې جهنم ته ولاړو. الله دې موږ وساتي. ځان به ساتو انشاءالله. بل المارس کوو محترمو خپل مدرسې علما مه کمزوري کوئ. نن کفر غواړي دا زړونه کمزوري شي، لیکن مسلمانانو دا چاته کمزوري کولو ته مه ورکوئ. دا که کمزوري شو بیا پته درته را روان نسل به دین نه پېژني، ایمان به نه پېژني، حیا به نه پېژني، غیرت به نه پېژني، قرآن به نه پېژني. کم از کم د خپل را روان نسل په خاطر هغوی ته صحیح دین او تهذیب ورمنتقل کولو په خاطر باندې خپل مدرسې علما مضبوط ساتو انشاءالله. ټول ووایي انشاءالله. او هغه مضبوط څنګه ساتلی شي؟ کم از کم که زیات نه شو دا یو بچی خو به عالم جوړوي انشاءالله العزیز. لږ په زور ووایي انشاءالله. او دا بچی کوشش وکړه ټول بچي حافظان کړي. که سکول کې وایي اول بېخي به زور کړه دې نه پسې سکول ته بیا ولېږه. هلته دغسې هم نه شي سکول ته هم لېږې شپږ ګنټو ده 3 ګنټو ده دلته هم رالېږه. دا وکړو انشاءالله. بچي خامخا حافظان کړي خامخا. تاسو ګورئ د ماشومانو له وروسته دلته راشي رانه دي راغلي د چا چې ختمونه دي د چا چې ختمونه دي
ګورئ نن دیو ته مونږ دلته دستار ورته وایو چې دا علما نه راغلي دي مېلمانه راغلي تاسو د لرې دا قوم راجمع شوي هسې د یو حافظ صاحب نوم واخیستلی شي هغې پلار ترونه به دلته ناست څومره فخر کوي زما بچي د نن دستار تړلی چې قرآن یې حفظ کړی کوئ فخر کوي هم کوئ فخر ذریعه ده که نه ده چلو مونږ خو به دې نه کوو بچی چې لیکله افسر شي بچی لیکله هغه ډاکټر او انجینیر شي چلو به بچی چې لیکله په بورډ کې پوزیشن واخلي بورډ ټاپ کي او بیا افسران راغلي ستا بچي ته انعام ملاویږي نوم یې یاد شي په دې خو فخر کوو که نه وایي که نه فخر کوو پرې خوشحالېږو پرې او سبا ته دا بچي چې نن یې قرآن ختم کړی دی ستا دغه قیمتي بچی نن دلته د ده ستار کېږي یقین وکړه زه د هغه بچو چې ختمونه یې کړي د هغې مور پلار ته مبارکباد پېښ کړو په قیمت ورځ باندې به د دغه بچو د مور او پلار دستار کېږي د قیمت په ورځ د حشر په میدان کې انشاءالله دلته علما راغلي دي هغه د حشر میدان کې انبیاء کرام علیهم السلام به موجود دي صحابه کرام به موجود دي فرشتې به موجود دي اعلان به وشي تمام انسانان به موجود دي پلار کې حافظ قرآن د هغې مور او پلار دې راشي رب ذوالجلال دا دغه حافظ قرآن مور او پلار ته جنت جوړې ورکوي اعلان به وشي دغه حافظ قرآن نوم به واخیستلی شي دغې مور او پلار دې راشي رب به دې مور ته د جنت تاج وربسوي دغې پلار ته هم د جنت تاج وربسوي هغه تاجونه چې په یو تاج کې به څلور طرف ته یو ملغلر لګېدلی وي یو مخې ته بل شاته یو ښي طرف ته بل ګس طرف ته هغه یو لوړ ده د هغې رڼا به د دنیا د لوړ په رڼا نه زیاته وي دویم په هغه ورځ باندې چې د اعزاز کرام دنیا وګوري تاسو په خپل بچو باندې قرآن نه حفظ کړئ دغه بچو اعزاز کرام وګوري دې د مور او پلار د اعزاز کرام وګوري هغه صرف افسوس نه کوي صرف اوښکې به مو تویوي افسوس سره به د اوښکو په ځای وینې څڅوي ای کاش موږ نن په خپل بچو باندې قرآن حفظ کړی وی نن به دغه اعزاز کرام ما ته هم میلاو شوی وی نن به دغه مرتبه رب ذوالجلال موږ ته رانصیب کړې تاسو چې راغور غواړئ دغه مرتبه لږ په زور وغواړئ هسې نور وغواړئ ما درته حدیث خلاصې وویله کم از کم به دغه خاطرې یو بچی حافظ قرآن کوي دغه حافظان چې نن ستا ته ویلی شي د هغوی مور او پلار ته زه مبارکباد ورکړو مطمئن سئ تاسو د قیمت په ورځ د ستار باندې کنفرم شو انشاءالله دویم نمبر محترمو د خپلو مدرسو علماو سره تعاون وکړئ د دې مالي ضروريات پوره کړئ تاسو د بدر حکومتونه دا شی نه کوي زموږ د مسلمان ملک دی تاسو د دې سالانه بجټ اوچت کړئ په دې بجټ کې د غیر مسلم اقلیتونو د عبادتګاهونو حصه وي په دې کې د ډمتوب علمانو حصه وي په دې کې د کرکټ او کرکټیانو حصه وي لیکن دغه بجټ اوچت کړه په دې کې د مدرسو جوماتونو لپاره 50 پیسې وي په دې کې د دین او قرآن ښوونکي استاد لپاره 50 پیسې وي دا زموږ ستاسو په ملک کې د دې مسلمانیت نو دې ضرورت نو موږ تاسو پوره کوو که نه انشاءالله سهار د جګر مزدورۍ په ځای محنت ده یو عزم د خپل ځان سره ضرور کوي د خپل الله سره عبادت کوي الله زه خپل محنت کاروبار ملازمت دکاندارۍ ته ځم زه ادارې ته ځم لیکن زموږ کلي کې رب ذوالجلاله یو مدرسه او جومات دی زه خپلو بچو له حلاله روزي ګټم لیکن زموږ کلي کې یو جومات او مدرسه ده زما په دې کمایي کې به زما سره دغه مدرسې او جومات حصوي نن دنیا هغې به زه خپلې دروازې بندې کړې دي حکومتونه بندې کړې دي رب ذوالجلاله هغه مدرسو زموږ دین قایم ساتلی دی زموږ تهذیب یې ژوندی ساتلی دی زما په دغه حلال کمایي کې څنګه چې زما د بچو حصه ده دغسې به کې زما د هغه مدرسې حصه وي دغسې به کې زما د بچي د دین او د قرآن د هغه استاد حصه وي تاسو عزم وکړئ دی وګورئ رب درته به کې خیر او برکت اچوي تاسو عزم وکړئ دی وګورئ انشاءالله رب درته د محنت عبادت ګرځوي تاسو عزم وکړئ وګورئ رب درته دغه خولې چې ستا له بدن نه تویېږي د قیامت د ورځې د نجات ذریعه ګرځوي انشاءالله کوو به انشاءالله تعاون به کوو دې ورسره انشاءالله به ووایي که نه تعاون به کوو ورسره خو تعاون به له پیسو کوو ښه موږ پښتانه جومان مدرسې ته هم راشي مونږ ته وایي یاره مولوي صاحب ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه پیسې ورکړه ضروریات یې پوره کړه دعا به درته هغه وکړي اوس چې ته هم دعا کوې هغه هم دعا کوي خدای کار نه کېږي څه خلک به دعاګانې کوو څه خلک به ضروریات پوره کوو تقسیم د کار نه کوو بیا به نظام چلېږي انشاءالله ټول ووایه انشاءالله خپل بچي به دینداره جوړوو انشاءالله
د دې مدرسو علماو سره د تعاون او ملګرتیا کوي انشاءالله. وعده د ما سره د چا وعده د دواړو بچیانو سره اوچت لږ یې پوره پوره اوچت کړي پوره پوره دا وعده ده انشاءالله. لاس مخکې د بېواز سره به جوړه کړي دا وعده ده انشاءالله وعده ده. او اخر کې یو ځل بیا ووایم د منیر شاکر د فتنې نه ځان وساتئ. دا د کفر تحریک د دې وخت کې چلېږي د ارتداد مهم د دې وخت کې چلېږي دنیا کفر ورپسې ده هغه بېدینه طاقتونه په د میډیا سبب کې بي بي سي والا ته تر اوسه پورې دا پته نشته چې بله ټیپیکي کې بل مولا شته دی هغه ته همدا مولا ښکاري هغه شکل د مسلمانانو نه د مولا مفتي اعظم جوړ کړی دی. هغه لادینو قوتونه دین بیزاره پښتانه چې په هر دنیا کې ناست دي هغه پسې پیسه لګوي هغې به د میډیا سپورټ کوي چې موږ تاسو د خپل دین او ایمان حفاظت وکړو او د دغه فتنې نه ځان وساتو انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.